بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد دینی مسائل او دغه حل لپاره زم ابو احمد حضرت علامه مولانا مفتی مطاهر صلی الله تعالی کوم سوالات چې تاسو را لګلي دغه جوابات لپاره موجود دي. مفتی صاحب محمد حیدر صاحب د پنځپیر تپوس کې چې یو سړی حج لته دي او خامخا د خو قرباني تکي ځکه چې حج دي آیا په دمنې دلته پاکستان کې دوباره قرباني شته او کنه یا د دوباره د پاکستان قرباني کوي او کنه دغه قرباني ته کافي ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان نه چې زمون کومرونه حج د فارتلی دي نو چونکه پاکستان والا چې حج کوي د حج تمتع کوي او هلته فاجی سے باندې د شکر په تور باندې یو حصہ د قربانای کول یا یو ګډه یا یو پیسکوره یا یو بیزا هغه د حرم د حدودو کې دن نذب کول هغه لازم دي. ها دا د غټ اختر قربانای چې کومه ده دا قربانی جدا ده. هغه سړی وطن کې هر کال چې کومه کوي دواړه جدا جدا دي. د اختر والا قربانای حج والا قربانای سره اس تعلق نشته. اجي صاحب د فار اختر والا قربانی واجبېدو او نه واجبېدو هغه د پاره یو ضابطه ده. هغه ضابطه ده کچاري اجي صاحب د شرعي مسافر دی بیا په د باندې قربانی واجب نه ده. لیکن کاجی صاحب په خپل خوشاله سره د سفر کې مسافروم د قربانی کوي نو ثواب ملاویږي لازم په د باندې نه ده. ها کچرته حاجی صاحب مقیمو او ورسره د حج د اخراجاتو د اغینه علاوه د نصاب برابر پیسې موجود وي نو بیا په د باندې اختر والا قربانی هغه هم واجب ده. بیا د حاجی صاحب خوخه ده کدا وطن کې خپل کلی کې کوي پاکستان کې کوي او چای التحرم کې کوي د شکر والا سره یو بل ګډ اغالی او قربانی کوي انو هغه د خوخه صاحب استطاعت کېدو په صورت کې په د باندې د دم شکر نه علاوه د اختر قربانی هغه واجب ده. لیکن قدمنا د روانېدو نه مخکې مکه مکرمه کې د 15 ورځې 15 ورځې هغه نه پوره شوي نو بیا د اقامت نیت لره به اعتبار نی. لہذا د حاجی سے بیا الته کې مقیم نه دی. لہذا د حاجی سے باندې دم شکر نه علاوه بیا د اختر قربانی نشته. دا بل مرګره د ثوابین نور واحد دی تاسو کې چې یو سړی مړ دی او هغه طرف نه قرباني کوي نه مړی طرف نه قرباني کوي دا قرباني چې او شو د تقسیم د غوښې دی قرباني دا بسنګ تقسیمېږي آیا د هیڅ تقسیم طریقې کار څه دی لکه موږ په دې واضح پوهه ګوره جی د مړي د طرف نه چې کومه قرباني کیږي یو خدا دې کدي مړي چرته وصیت کړي چې زما د طرف نه زما په مال کې قرباني کوي نو که چرته داغه د طرف نه قرباني کوي هغه وصیت هم کړی دی خو مال هم داغه مړي دی نو دا ټوله غوښه دا به صدقه کوي معنی ټوله به خیراتي ورکوي دي کې به ځان له نه استعمالوي. ها کاغه وصیت نه دی کړی یا وصیت یې کړی دی خود الته کې د مړي مال نشته مړ مال د دې سړي دی کم چې قربانی کوي یا دا غزیه دی یا رور دی ارسوک چې دی نو بیا دا قربانی د ژوندۍ قربانی ده ثواب به غمړي توبخي باقی وخه چې کما دا هغه ځان لوم بیا پر خوده شي او خیراتی ورکول شي ټوله طریقې پکې جایز دي. د خستخان د زیدینه تاسو کې چې یو سړی غواغسته ده یا بیزاغسته اغستونه بعد ته پته لري بلار بشوي دی لګا آیا د سرویس بدلی به او کنه په دغه قربانی کوي یو سړی جی ساروی واغستو یا غوای غسته دا یا بیزا غسته دا قربانای د فارغ هغه بلار به وخته نو او په د باندې قربانی واجب ده نو دا بدلول شي دا د پریګ دی او دا غي په ځای باندې دی بل واخلي او هغه د قربانی کیږي. جزاک الله خیر. عزتمند استاد تم ذهن کې سوال وي تاسو موږ ته را لګل شي په سکرین باندې چې کوم واتس اپ نمبر زموږ چلی په لاندې پټه کې نو تاسو موږ ته سوال را لګل شي ان شاء الله العزیز هغه سوال موږ مفتی سے تکدو هغه جواب تاسو درکې. راتلونکي بل پروګرام کې تاسو سره بیا شریک کیږو. تر هغه وخت تاسو نجات غواړو د الله په امان.